دریم حق دا چې سړی مړ شو ثم تنفذ وصایاه من ثلث ما بقي بعد الدین. نو د مرګ په ټایم کې بعض خلک وصیت کوي چې یاره جی زما باندې د یو میاشت منځونه پاتې دي او د دغې منځونو فدیه ورکوي، نو په ورثو باندې اوس لازم دی چې د ده په باقي مانده مال چې په هغې کې د ده کفن دفن خرچه مو شوه، قرضونه مدا شو، چې اوس کم مال پاتې دی هغه به 3 حصې کې په 3مه حصه کې به یې دا وصیتونه نافظ کړي، د مونځ فدیه به ورله ورکړي. د وصیت کو د مرګ په ټایم کې چې ما باندې د رمضان د روزو قضایي پاتې ده، اوس کو دا قضایي د مرض او د بیماری په وجه روزې نه دي نیولې یا په حالت د سفر کې دونه روزې پاتې شوې دي او بیا ورته الله صحت هم ورکړو د روزو د قضایي خو د بیا مو نه نیولې، په آخره کې وصیت وکړو، نو په ورثو لازم دی چې د ده په باقي مانده مال په 3مه حصه کې د ده دا قسم فدیې ادا کړي، نو ذمه به فارغه شي. یاد د دا ویلو چې زما د مرګ نه پس به وی د مسجد ته 1,00,000 روپۍ ورکوي زما په مال کې، یو وصیت یې کړی دی. بل چاته ویلو چې فلانی سړي ته به زما د مال نه دومره پیسې ورکوي، نو اوس په د باقي مانده مال په 3مه حصه کې دا قسم وصیتونه نافذ شي، نو دا دریم حق شو.